सरावयावा बादशाह हुसैना ग्राने मोर बलुदास दरगे दरवरे वाले लुल बिजन कदर सरगी कवले
ثم الصلاة هي السكينة المظلومة المقتولة الشهيدة والغريبة والمسافرة والمدفونة والمسجونة في سجن الشام. أما بعد فمن كلام الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. تاسو خدمت کې ما آیه مجیده تلاوت کړه. رب العزت ارشاد فرمایي كل نفس ذائقة الموت. داسې نفس نشته چې هغه مرګ ولا خوار مطلب دا مرګ یو وجودي شی موجود دی، موت یې ګورو. هر یو نفس ته د مرګ ذائقه څه څوک پیدا شي، څوک موجود دي، روان دي، څوک په آخر کې دي. هیڅوک هم نه پاتې کېږي. نن نا 100 سال بعد به اندیمه باغا کې الله ځای په موت کې به هیڅوک ټول به داسې نه لاړو. دمو ولا آینده نسلونه به داسې سیره په موږ فاتحو کې نور به موږ داسې کې نه وو. څه شی ځان سره شي مولا شي صرف اور صرف قرآن آیات کو فکر کریں کہ ذکر آتا ہے بار بار تذکرہ کا تو مومنین کا فائدہ ہے. ذکر دے مار دیوی معصوم والا چلا 100% جنتی 100% جنتی مشروع موسی اسلام کے څلور قسم خلق دي څنګه جنتی دي بخشیده شدي دي. ذکر یو دي الصبیان موسی علیہ السلام مشروعان دا بخلی شي یو دي والمستضعفین دا زورا شپږه مو نقل کړه. مستضعفین هغه کسان چې ذهني معذور دي، مجانین دي، مجنون دي. هغه کسان چې هوته حق نه دی رسیدلی، کوم مذهب والا دي، کوم دین والا دي، هوته حق نه دی رسیدلی. غابت کابر کې ینامون خو دی ولې اوس دې ماشومې ته د امراض او ایمان دي د خپل پته نشته څه سمای دا زموږ په لبه ماشومانو ته دا پته نه لګي چې منا روح وایي. ماشوم غته دا لګي چې زه خو دی ولې او قیامت کې به خو نه اندی طریقے سے آگا سے کسان سے ذہنی معذور جو نا کعبہ کے قیامت کے سوال نشتا. دریام کم گروہ دیگا شہداء نا تاپوس نشتا. صدرام دی علماء دا دوازکم آخر موحد شہداء و علماء دیو دا نور و خلقو قیامت کے وہ شفاعت آنکو شفاعت دا پہلا کم دعا کی سنت جو نہ صرف حساب کتاب نشتا. اما دا دعا کم آخر کے سنت جو دا خلق و شفاعت آنکو بولے سرات سر بمیزان پر ملاوی خلق و شفاعت ذکر دے دا مارک والا مارک کو بھی جو قسم الموت والفوت والانتقال والهلاكة والشهادة. یو دے موت مانا دے ٹوٹنا مکیدل سوچنا ہوتا موت کی انسان دی دنیا سارا رشتہ چشی ختم بینک بیلنس موٹر سارا رشتہ ختم. یو دی فوت مانا دی قضا کیدل انسان دی دنیا کے چشے جوڑ کری دی غور نا چشی قضا شی یو متی زورنا لڑو بیالا تارا ورانستانی دے قضا شی ورنا لڑو آدھا بیا وقتی نشتا. بلدی بل انتقال
انتقال ان ينتقل الشخص من مكان الى مكان اخر یا ان ينتقل الشيء من مكان الى مكان اخرى یو کاس یا یو شی یو مکان نه بل مکان ته بدلیدل ته د انتقال دا دنیا امیر المؤمنین نے جو بلاغت کی صحیح دا دنیا مسافر خانہ دا مسافر خانہ مدی دنیا کے مسافران سا ٹائم پوری مدد سے کی اما دی دنیا نہ مو انکایت سے کی منتقل کی اندی منتقل کی تو دا مارگ ویلیشن اور اندی مارگ تا لفظ انتقال استفادہ دا کوم درې مرګونه دي د مرګ عموم ویلیشن دي کې دا پته کړی دي چې څوک جنت دي څوک نه صرف مسمى دي یعنی دا ساره بدل شي د دنیا نه بل دنیا څلورم کوم قسم د بدلون شي بل هلاکت مرګ هلاکت خطرناک ترین مرګ دی او دا مرګ عموما دشمنان اهل بیت کوم کس د اهل بیت او دشمن د سړک معمولی ونه د اهل بیت دشمنی د مرګ هلاکت څخه کوم دی قرآن کی آیات ہے وَإِذْ تَرَى کلا تو وگوره یا وَلَوْ تَرَى کلا چه تو وقت سے مڑی مبارکه چه کلا مڑی نا سلوی وزی اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کلا چه کافران نا سلوی وزی سلوی کافران نا وزی یَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فرشتے وہ پدی مخ ہوئی پا ملیے ہوئی تو جہاں دی حالات کے کنا سلوی وزی دی تیولی شرما کے یو دی مرگ شہادت سے کن دے گا واضح ہے اور دیکھار مڑی پاندے سے کم خودے لیا رہے کے مرش پر یا کم خپلے پیشتارے کے دا اہل بیت تو ملے کے مرش پر خودے ہی سر دیکھ کاستا با مڑی ننے دا سے اندادی ماں سارا کری سکتا مرگ پینزا کسمت اوس کے موت آلاس کے زدی پینزو کسمنوں کے زابطہ کم یوں ہیں اور دنیا خطرناک ترین مارگ آگلے سڑے دی دنیا نا حرام پڑھلو کے لڑشی یا بل مومن عذیت کی لڑشی داڑے خطرناک داڑے خطرناک جنازے مجلس کے مجلس 10 منٹ کا رسا مارگ مطلب تارا دنیا انتخاب دو موقع لاشتے انہا حدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور مادر دالیا روح ہے یا تو شکر وکا یا کفرین نعمتوں کا انکار وکا کچھر شکران دو وکا شکر دو وکا دا دا پارا مر گئی شہادات دا دا پارا مر گئی راحت کابر کے بتا خوبیا والے او کچھر حلاکت تا بنو کو دویر دے زندگی پا دفر سبی زندگی کی نام جوڑا کا نو کو سیکلوں کو فکروں باندے کیا نخلا سیکلوں کو صلی علی محمد وآل محمد مجلس قوم کی سڑے مطالب بیان کی مومنین شوق سے ہوئی تو مجلس دے جنازے مجلس دے 10 منٹ کوشش کرتی سے انشاءاللہ مختصر ہے جنازہ دی دیوے معشوم والا ایویں مومن جنازہ لے او کون کس د مومن والا جنازے کی شرکت کو کی لا 10 گناہوں نہ پاکی دی لگا غیر از دنیا کا بیا پیغمبر یہ چې کوم کس د مړی والا جنازه مټ باندې واخستا او یو چاکاری ورلاندې وای غته مبارکباد ورکو څنګه ګناه نه پاک دا د خرق پیغمبر د خرق خو سبدي ماشومه تای وای اشاره او څنګه خوش قسمت ده دونه د پورې ناس دي ماماګان در سره ناس دي مومنان راوتلي دي د تا جنازې کې د شرکت کوي ترین د مین د خپلوالي د باندې شاړي لاسونه د دې کړه لاسونه د دې کفار ورته ملاوي لکه باندې راشه د شام خرابې شام خرابې واستای فریاد یا شام خرابې کې فرمانه اولیاء بیبینا روایت خرابې کې ټاکا تو کیا روا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرمایي خرابې دیوالونه وو
چاتی نه وه نه موږ بارانه باد شو نه موږ ګرمۍ نه باد شو دا د عمر ورمنه بیبي اولیا ثانیه زهرا یې زه خو بیا ولې یم مینې مینې سره وره زه خو بیا ولې یم ما سار کې څه شی وشنېږي ما एकदम لاس واچول چې ما سار کې څه دي ما ولیدو ما یوه بډوکې باندې چاچا کړه یاره کې څوک مریدونه ما ویلو چې چوک یې ما ته د هېڅ ګرانې څوره زه سکینه ګرانې څوره زه به سکینه ورېرې څه چاته نیمه شپې باندې ویښه شوې ورته ګرانې تورې ما خوب کې بابا ولیده اوس کې زه په کلیې باندې شنولې یم ما ویني خوب په بیګونو باندې کور په لاس ویل ما باندې لاس ویل ما دې چې ګرانې لورې د تا تکلیف په خاطر شو وشه ما څخه ارڅه خو تورې ته څنګه مې سترګې خلاصې کړې نه بابا شته دی نه سړی شته دی یو ځل یې ورمنه بارا بلبل یې راواخېسته ځان سیګار بسته صاف یې کړله صاف یې کړله وشه ورمنه پوهې شوله څه څه کیس کارې ځان سیګار بسته خیر دی لورې خیر دی خوب ده ولیده واړه بېبي دي چې نه ما ته بابا راوړل ورو ورو د ورمنې ژړا زیاتېږي زیاتېږي د جیل دروغه لار یزید ته دی چې جیل کې یو ماشومه بچی دی د حسین لور دی دا د موږ خوب ته نه پرېږدي مینې سره ووایه موږ خوب ته نه پرېږدي څه وکړو یزید ورته چې څه نه غواړي ورته یې چې ما ته خپل بابا راوړل ما ته بابا راوړل یا د سپټن ماشومان یتیمه دی یتیم والا ژړا نه ځان ساتلو ما ته بابا راوړل یزید ورته چې ما په خوب باندې راوړل بابا ما ته بابا ما ته د جیل والا کوم دروغه دی ته د سونې والا مجمې دی دسمال ورباندې اچولی یوه مجمه راوړله جیل دروازې ته راغلم مینې سره یې وویل جیل دروازې ته راغلم کله چې وړې بېبي مجمه ولیده دسمال ورکړی دی ورو ورو یې سترګې ولاړولې ورته یې زما ګرانه ووه ما درد و بیمار ما خو یزید نه خورمې نه دي وختې دروغه ورته یې زه دسمال لرې کړم خورمې نه دي خورمې نه دي څنګه کولی ورولې هغه دسمال لرې کړم د بابا ملالې سترګې ولیدې یو ځل یې ومنې د بابا هغه مرغله سینې پورې ونیوله کلي په یوې سترګې ځپوي کلي په بلې سترګې ځپوي بابا ته چېرته وې اوس کې ته خبرې کولې اوس کې خاموش دی اوس د سترګې اړولې اوس د سترګې پټې دي هغه دروغنې چې کله امام سجاد علیه السلام مرغله راته واخیسته مینې سره واوره ورمنه په خرابې خاوره باندې څملسته د بابا مرغله یې سینې باندې چېښله هغوی ورڅخه خبرې شوې ورته یې بابا کړل به زه تا سینې باندې ناسته وم نه د سکینه سینې باندې خوب وکړه جیل کې خرابې کې ژړا شروع شوه ورمنو ژړا شروع کړه اهل بیتو ژړا شروع کړه یو عین الله ولګېده امام سجاد علیه السلام نه روایات دی چې وړې ورمنې بابا سره خبرې شروع کړې ورو ورو د خبرې کوي د بېبي خبرې مو شوې د بېبي خبرې مو شولې د بېبي خبرې بند شولې بېبي لاس نه مرغله وتړېده امام سجاد علیه السلام منډه واخیسته ورمنې لاسو کې یې اوچته کړه غږ یې وکړ د ما ګرانې زورې انا لله و انا الیه راجعون د حسین وړه بل بدرنګه لاړه الا لعنة الله علی القوم الظالمین دروازے کے چین نستلا خدایا حبیب بلادے دروازے کے چین نستلا خدایا حبیب
ورکب تیر بان مان بنے